أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ربط د مخکې سردار چې مخکې آیتونو کې فرمایل چې تاسو د میراث په باره کې ظلم مه کوئ او هر حقدار ته د هغه حصه ورکوئ. د سړو دپاره خپله حصه ده او د زنانو دپاره خپله حصه ده. د جاهلیت په دور کې به زنانه او ماشومان او معذوره کسان محرومه کول، هغو له به حصې نه ورکولې. نو قرآن حکم وکړو چې دا د دې ټولو خپل خپلې حصې دي، هغه ورله ورکوئ، ظلم مه کوئ. نو اوس دا سوال پیدا کېږي چې د دوی څو حصې دي؟ هر سړي له به خپله حصه چې موږ ورکوو نو څو حصې به وي. نو په دې رکوع کې د هغې تفصیل بیانوي چې د هر سړي خپله حصه ده، هغه دا دې آیتونو کې بیان شوې ده. نو په دې رکوع کې د تقسیم د میراث ټول 12 صورتونه صراحتا بیان شوي دي. نو قرآن کریم په 4 آیتونو کې د میراث مسائل هغه بیان شوي دي. 2 آیتونه دلته دي او یو چې کوم دی د سورت نساء په آخر کې، او یو آیت چې دی هغه د سورت انفال او سورت احزاب په آخر کې راغلی دی، هغه یو شانتي دي. نو د میراث اولنی سبب چې دی هغه توالد دی، چې مور پلار او د بچو میراث. نو د آیت په اول کې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، په دې کې دغه بیان شوی دی. او وروستو د دې آیت په وروستو حصه کې هغه میراث ته و سبب د ازدواج نه دی، د ښځې او د خاوند چې نکاح یې کړی د هغې په سبب باندې میراث میلاویږي، نو هغه بیان شوی دی. او ان کان رجل یورث کلالة، په دې کې د هغه ورونو او خویندو میراث بیان شوی دی چې هغه د مور نه وي او د پلار نه وي. او د سورت نساء په آخر کې بیا میراث د هغه ورونو او د هغه خویندو بیان شوی دی چې هغه اعیاني او عداتي، یعنی د مور پلار دواړو نه، یا صرف د مور نه وي د پلار نه وي، د پلار نه وي او د مور نه وي، علاتی هغه دی. اولو الارحام کې بیا میراث چې کوم دی د ذوی الارحام بیان شوی دی. اوس دلته د اولاد میراث مخکې کړ دی، ځکه چې د انسان تعلق د هر چا نه مخکې د خپل اولاد سره زیات دي. نو دغه یې مخکې کړه. اوس سړی چې مړ شي نو د هغه په مال کې 4 حقونه دي. د ټولو نه اول تجهیز او تکفین دی، چې دا مړی سنبال کړي، د ده له کفن ورکړي او د دفن کړي. دویم نمبر بیا قرضې ادا کول دي د مړي د طرف نه، یو مړي باندې څومره قرضې دي هغه به ادا کوي. دریم چې کوم دی تنفیذ الوصیت، چې وصیت به د هغه نافذ کوي، چې هغه د چا دپاره څه وصیت کړی هغه د نافذ کړی شي. او 4م نمبر کې بیا تقسیم د میراث دی، چې د هغې نه وروستو بیا کوم مال پاتې شو نو په هغې کې هم هغه میراث تقسیمیږي. اوس د میراث اسباب چې هغه د جاهلیت په دور کې هغه ډېر وو، لکه ابن عاشور په تنویر و تحریر کې هغه لیکل دي. نور علماء هغوی دا تفصیل کړ دی. یو سبب چې کوم دی هغه تبني وه، چې یو سړی به مړ شو، یو سړی چې کوم دی هغه به مړ شو او هغه به په خپل ژوندانه باندې چاته زوی ویلي وو، زوی به یې نه وو خو بل چاته به یې ویلي وو چې دا زما زوی دی. نو دا هغه هلک ته چې دی هغه به هم میراث میلاوېده. اسلام چې بیا راغی نو دا ختم کړه، دغه سبب ختم شو. هسې په خولې باندې چاته زوی ووایي نو هغه په دغه خولې باندې زوی کېږي نه، او نه دی میراثخور دی. دویم چې دی هغه عقد حلف و. په زمانه جاهلیت کې به
یو سړي د بل سره قسم وکړو چې زما ستا وینه به شریکوي زما ستا عزت او نفع نقصان دا به یوي که په تا باندې څه سختي راتله زه به تا سره ودرېږم که ما باندې راتله ته به زما سره ودرېږي او ستا میراث به زه وړم زما میراث به ته وړې نو دا سبب چې دی دا هم په اسلام سره ختم شوی دی نبی علیه السلام چې مکه کې و نو هلته د خلقو دا عقد حلف او عقد موالات دا به جاري و چې چا سره به غلام سره به عقد کړی نو نبی علیه السلام په هغې باندې رد نه وکړی مدینې منورې ته چې لاړ نو هلته هم دا عقد حلف او عقد موالات دا قایم کړي یو مهاجر به د بل مهاجر د بل انصاري هغه دوست وګرځاو او میراث په دغه طریقه باندې وړه کېده او لنی حکم دغه و ولکل جعلنا موالیا لکه وروسته سورت نساء 33 نمبر آیت کې راځي چې کله مسلمانان سیوا شو بچي پیدا شو خپل خپلوان ډیر شو نو بیا میراث چې کوم دی هغه سبب هغه خپل اصل ته واپس شو چې هغه خپل ولی ده نه عقد حلف او نه عقد موالات هغې ته نه بل دا و چې د خپلوالۍ د وجې نه چې کوم دی هغه به میراث میراوېده یا د نسب د وجې نه یا د زوجیت د وجې نه چې نکاح به یې ورسره د ښځې ته د خاوند نه خاوند ته د ښځې نه او یا د نسب د وجې نه چې زوی به یې و لور به یې وه دوی ته به میراوېده او بل سبب چې دی هغه ولاء العتاقت دا حوسم شته دا دوه اسبابو په اسلام کې ولاء العتاقت دا دی چې یو سړي به غلام آزاد کړ بیا به د هغه خپل خپلوان نه و نو هغه ته به د دې غلام میراث میلاوېده دا اوس هم په اسلام کې شته د ټول ناول شروع یې وکړه په اولاد په میراث باندې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وصیت کوي تاسو ته الله پاک ستاسو د اولاد مبارک د پاره د نارینه یعنی د زوی مثل حظ الانثیین په شان د حصې د دوو جنکو د دوو زنانو یعنی دوو لونو یو الک ته یو زوی ته به هغه د دوو لونو د حصې په مقدار باندې حصه میراویږي نو مطلب دا شو چې الک ته چې کوم دی دو چن او جنۍ ته هغه یو چنه اوس دلته د سړي دا حصه چې دا مشابه کړه د زنانه او د حصې سره د زوی حصه مشابه کړه د لور د حصې سره نو په دې کې اشاره دي ته چې دا اصل میراث وره چې دا لور د لوره په دې کې ترغیب دی چې د جنکۍ چې د میراث ته مه محرومه کوئ او الک چې هغه خپل حق په زور باندې اغستی شي لیکن جنۍ نشي اغستی نو د الک حصه چې د هغه د جنکو په شانتې ده نو فرق دا دی چې د الک ډبله حصه ده او د جنۍ هغه سنګله نو صورت د هغې دا دی چې پلار مړ شو او یو زوی او دوه جنکۍ دوه لوڼه د هغه نه پاتې شوې نو دا مال چې تقسیمیږي اوس د مور وغیره دا نشته مثلا مال چې کوم دی هغه 2 لک روپۍ دي نو 1 لک روپۍ به الک واخلي او 1 لک روپۍ چې پاتې شوې دا د دې لوڼو ته پاتې شوې نو 50 روپۍ شوې نو جنۍ ته 50 سره میلاو شوې الک ته چې کوم دی هغه 1 لک روپۍ میلاو شوې نو د الک حصه ډبله شوه او د جنۍ هغه سنګله شوه نور صورتونه پکې ځان له جوړیږي چې اوس د دې سره د مور پلاري یا ښځی ورسره چې دا سړی مړ دی او د هغه ښځه پاتې شوې ده یا دا ښځه مړه ده د هغې خاوند پاتې شوی دی نو بیا به د هغو خپلې حصې او د اولاد دپاره هم دغه حصه شوه زوی او لوري نو هغو به دغه حصه نو فین کننا نسان فوق اثنتین کې چې توي دا لونه لپاسه د دوو نه یعنی دوه یا د دوو نه لپاسه دا فوق لفظ دلته چې کوم دی هغه زاید دی لکه فضربوا فوق الاعناق ووهئ لپاسه د څټونو نه یعنی ووهئ د دوی څټونه نو دوی یا د دوو نه لپاسه وي زیات وي نو فلهن ثلثا ما ترک نو د دغه لوڼو دپاره 2/3 حصې د هغه مال دی چې پرېښودي دی مړي نو صورت دا دی چې پلار مړ شو او 2 یا 3 یا 4 5 10 لوڼه ترې پاتې شوې نو مال به 3 حصې شي نو 2 حصې به د دې جنکو ته ورکړی شي
هغه په خپل منځ کې برابر تقسیم کړي او 2 حصې مال چې پاتې شو هغه د نورو میراث خورو دی او دا ټول مال دا جنکۍ نشي اخیستی چې سړی مړ شو د هغه مور پلار اولاد نشتی نوره یعنی زامن نشته خو صرف لونه دي 2 دي یا د 2 نه سیوا نو 2 بټه 3 حساب دا لونه واخلي او ټول مال نشي اخیستی نو دا نور مال چې پاتې دا به څوک اخلي نو دا به د مړي ترې یا به د تره زوی ماما به یا به نور څوک خپل خپلوانې هغو ته پاتې کېږي وان كانت واحده فلها النصف او که چېرته وي دا لور یوه نو د هغې دپاره نیم مال دی نو صورت دا دی چې یو سړی مړ شو او د هغه یوه لور پاتې شوه نو نیم مال به دې لور ته پاتې شي او باقي میراث چې کوم دی هغه به نورو میراث خورو ته پاتې کېږي نو دغه جنۍ ټول مال نشي اخیستی ولی ابوایه او د پاره د مور پلار لكل واحد منهما السدس هر یو د دې دوانو نه شپږمه حصه ده مما ترکه د هغه مال نه چې پرېښودی دی مړي ان کان له ولد که چې توي د دپاره اولاد یو سړی مړ شو او د هغه مور پلار پاتې شو د مور پلار دپاره شپږمه حصه ده خو په شرط دی چې د دې مړي دور اولاد نه نو شپږمه حصه به براویږي لكل واحدنا د هر واحد دپاره دا بدل دی علی ابوایه مبتل منه دی دا لفظ ذکر راوړ چې پته ولګي چې د هر یو دپاره مستقل شپږمه حصه ده دا نه د شپږمه حصه به د مور پلار د تقسیمي بلکې نه د پلار دپاره هم شپږمه حصه ده او د مور دپاره هم شپږمه حصه ده نو صورت د مسلې دا شو سړی مړ شو او مور پلار پاتې شو او بچی نو نو دا مال چې کوم دی هغه به شپږ حصې شي یوه حصه چې کوم دی هغه د پلار شوه یوه حصه د مور شوه پاتې شوې 4 حصې نو دغه 4 حصې به د بچو د 4 حصې چې کوم دی هغه به نورو میراث خورو ته پاتې کېږي او که چېرته بچي وو نو یوه حصه چې کوم دی هغه د مور یوه د پلاره دا پاتې 4 حصې چې کوم دی هغه بیا د دې بچو شي لکه رستو چې وایي فإن كان له إخوة فإن لم يكن لهم ولد که چېرته نه وي د ده دپاره اولاد وورثه ابواه او میراث ویسي د ده نه مور پلار فلأمه السدس نو د مور دپاره درېیمه حصه ده د مور دپاره درېیمه حصه ده که بچي وو نو بیا شپږمه حصه که بچي نه وو نو بیا د مور دپاره درېیمه حصه ده او د پلار دپاره چې کوم دی هغه پاتې مال دی بچي نه نو مور له به ستا مال به 3 حصې کړي نو درېیمه حصه د مور شوه او پاتې مال چې دی هغه 2 حصې هغه یوه حصه صرف د دې پلار کېږي د دې مړي د پلاره او دا پاتې په طور عصبه هغه ده ته میلاویږي نو ټول مال بیا د ده راشي نو فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه او میراث وي چې د ده نه مور پلار فلأمه الثلث د مور دپاره درېیمه حصه ده فإن كان له إخوة اوس که چېرته وي د دې بړي دپاره رونه نو فلأمه السدس نو د مور دپاره چې کوم دی هغه شپږمه حصه ده من بعد وصیت وروسته د وصیت نه یوصي بها او دینه چې وصیت کوي په دې سره دا مړی او دین او وروسته د قرضې نه اوس که اولاد نه و خو د هغې په ځای باندې د دې مړي وروڼه او خویندې وي نو بیا د مور چې کوم دی هغه اول درېیمه حصه وه خو چې د دې مړي وروڼه او خویندې شته نو د هغې د وجې نه د دې مور دا حصه کمه شوه او د درېیمې نه دا حصه لاړه شپږمې حصې ته نو د مور دپاره به شپږمه حصه او پاتې 15 حصې چې دي نو هغه بیا د پلار ته میلاوي د مړي یا پلار چې دی هغه ته میلاویږي وروسته د وصیت نه چې وصیت کړی وي په دې باندې مړي او دې نه وروسته د قرضې نه نو اصل مسله خو دا ده چې قرضه مخکې ده لکه مخکې ما تاسو ته وویل ټول نه اول تجهیز تکفین دی بیا وروسته قرضه ده د هغې نه وروسته بیا وصیت دی د هغې نه وروسته بیا تقسیم د میراث دی لیکن دلته دا وصیت مخکې کړی په قرضې باندې نو دا د اهمیت د وجې نه ځکه چې اکثر خلق دی وصیت ته اهمیت نه ورکوي قرضه خو یې اسیم فرض ده وصیت چې کوم دی فرض نه دی نو که ورکړی شو که ورنه کړی شو
نو دلته وصیت مخکې کړه چې نه چې دې مړي وصیت کړی نو هغه مخکې کوئ ورکوئ قرض ورکړئ د هغې نه وروسته وصیت پوره کړئ د هغې نه وروسته بیا مال تقسیموئ هسې نه چې مال مخکې تقسیم کړئ او وصیت درنه پاتې شي آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا ستاسو پلرونه او ستاسو زامنه تاسو نه خبر چې کوم یو په دوی کې زیات نږدې دی تاسو ته فایده کې فریضة من الله دا فرض دی حیثی مقرر دی من الله دا الله د طرف نه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله پاک دی علم والا حکمت والا ستاسو پلرونه او ستاسو زامن په دې کې تاسو نه خبره چې کوم یو ستاسو ته د هغو نه فایده سوا ده نو کومې حصې چې الله مقرر کړ دی هغه ورکوئ ځان له پکې ګوتې مه وهئ یو سړی دا چې هغه د پلار دپاره چې کوم دی حصه زیاته مقرر کړي وایي دا پلار زما دپاره ښه دی حالانکې د هغه په حق کې زامن غوره او بعضې هغه چې هغه د زامن دپاره حصه زیاته مقرر کړي او پلار چې دی هغه محرومه کړي یا د هغه حصه کمه کړي نو هیڅ پته نه لګي په دې باندې الله عالم دی کېدای شي ستاسو دا پلار ستاسو د زامن نه زیات غوره ځکه بعضې داسې چې د مور و پلار چې کوم دی هغه په دعاګانو سره هغه زامن او اولاد غټې مرتبې ته ورسي بعضې موقعو کې هغه زامنو د اولاد په دعاګانو د هغه کوشش سره هغه مور و پلار غټې مرتبې ته ورسي نو د دې نه تاسو نه خبره دغه علم الله سره دی نو کومې حصې چې مقرر دی هغه حصې دوله ورکوي کوم چې شریعت کې مقرر شوي دي او د میراث ټول مسایل چې دي په قرآن او په احادیثو او په اجماع سره دا ثابت دی قیاس لره په دې کې دخل نشته قیاسي نه دي نو خدای پاک کسی مقرر کړ دی هغه ورکوي یا نبی علیہ السلام دا تفصیل کړ دی هغه ورکوي ځان یې مه جوړوئ دا حصې مقرر دي د الله طرف نه یقینا الله پاک علم والا دی حکمت والا دی یوصیکم الله وصیت کوي الله پاک تاسو ته فی اولادکم ستاسو په اولاد کې للذکر مثل حظ الانثیین دپاره د نارینه په شان د حصې د دوو جنکو ده دا اولنۍ صورت دی شپږ صورتونه دي آیات کې ذکر شوي دي شپږ په دې وروستني آیات کې فإن كن نساء فوق اثنتین دا دویم صورت دی که چېرته وي دا لوڼه له پاسه د دوو نه یعنې دوه یا دوو نه سیوا فلهن ثلثا ما ترک نو د دوی دپاره 2/3 حصه د هغه مال ده چې پرېښودی دی مړي وإن كانت واحدة دا دریم صورت شو که چېرته وي دا لور یوه فلها النصف نو د هغې دپاره نیم مال دی ولی ابوایه لكل واحد منهما السدس دای څلورم صورت شو د مور پلار دپاره د هر واحد د دوی نه شپږمه حصه ده مما ترکه د هغه مال نه چې پرېښودی دی مړي ان کان له ولد که چېرته وي د دې مړي اولاده د مړي اولادو او مور پلار پاتې شو نو د مور دپاره هم شپږمه حصه د پلار دپاره هم شپږمه حصه پاتې شو څلور حصې هغه څلور حصې بیا دې بچو ته پاتې شي فإن لم يكن له ولد دا پنځم صورت دی که چېرته نه وي د دې مړي دپاره اولاده وورثه ابواه او میراث ویسي د دنه د مور پلاره نو فلأمه الثلث نو بیا د مور دپاره چې کوم دی هغه درېیمه حصه ده یو سړی مړ شو او د هغه اولاد نه و مور پلار پاتې شو نو د مور دپاره درېیمه حصه شوه نو درې حصې شوې هغه مال نو یوه حصه چې مور له ورکړي نو پاتې شو دوه حصې نو دا دوه حصې بیا د دې پلار رسي ځکه چې اولاد خو دلته شته نه نو فإن کان له اخوة که چېرته وي د دې مړي دپاره وروڼه فلأمه السدس نو بیا د مور دپاره شپږمه حصه ده اوس سړی مړ شو او د هغه اولاد نشتي وروڼه او خویندې شته نو اول د دې مور دپاره چې کوم دی هغه څو حصه درېیمه حصه اوس به د دې مور دپاره شپږمه حصه وي د دې وروڼو او خویندو په وجه باندې د دې مور حصه کمه شوه د درېیمې نه دا شپږمې حصې ته ووته او پاتې شو دا وروڼو او خویندو دو ته حصه بېراویږي او که نه به بېراویږي نو هغو ته نه بېراویږي دا پاتې شي پنځه حصې پاتې شو دا پنځه حصې د پلار دی او د دغه مړي وروڼو او خویندو ته حصه نه مېلاویږي من بعد وصیت وروسته وصیت یوصي بها او دین وصیت کوي په دې سره دا مړی او دین وروسته د قرضې نه آباؤکم و ابناؤکم ستاسو پلرونه او ستاسو زامن لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا تاسو نه خبر شي کوم یو په دوی کې زیات نږدې دی تاسو ته فایده کې فریضة من الله دا حصې دي مقرر د الله طرف نه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله پاک دی علم والا حکمت والا ربنا ظلمنا صلی الله تعالی